نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وقال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سورة روم آیت نمبر 41 ندی اللہ عذاب ورکون کے دوی تا چی دوی استغفار کئی سورة انفال آیت نمبر 33 بے شک از بخون کیم داغ چا دا پارا چی توبو بسی ایمان راوڑی و نیک عمل وکی بیا پسم الارش سورة توحا آیت نمبر 82 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فساد ښکار شوی خور شوی دی په وچوب و دریاب باندې د وجې د خلقو د کارونو نه د انسان د لاسونو د کسب په وجه باندې د دې دپاره چې اوس کې په دوی باندې بعضې هغه عذابونه چې دوی کړي دي د اعمالو نتیجه شاید چې دوی رجوع وکړي سورة روم آیت نمبر 41 نبی علیہ السلام فرمائے پروردگار فرمائے زما بندگانو بشک تاسو گناهونه کوي د شپې او د ورځې او زه گناهونه ټول بخم زمانه بخنه وغواړئ زه تاسو وبخم دوه خبرې یو طرف ته په دنیا کې چې سره راځي نو دا د انسان د لاس کسب دی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ځکه چې معاصي ګناهونه دا سبب دی د چا دپاره د فساد دپاره حدیث کې راځي لحد یقام فی الارض احب الی اهلها من ان یمطر 40 صباحا وی دا اللہ تعالی قانون چې نافذي او دا خلق برابر یو قانون نافذ شي یو حد قائم شي یو حد نو چې سلویخ ورځې او سلویخ سبا پرله پسې د رحمت باران وشي د هغې نه بهتر دی د هغې نه بهتر دی خو که فرض کا دا بنده او دا انسان دې ګناهونه کوي او گناهونه داسې نه چې انفرادي اعمال او بس دې کله توبه وباسي او کله نه وباسي او چې کله گناهونه اجتماعي شي اجتماعي گناهونه شروع شي تیر شوي قومونه غرق شوي په دې چې په هغوی کې اجتماعي گناهونه شروع شو اجتماعي لکه قوم لوط د لوط علیه السلام قوم چې کله اجتماعي گناهونه شروع کړه نو په هغوی باندې قهرونه او عذابونه شروع شو هلاکت راغی نو ظاهره تقاضا هم داسې ده چې اجتماعي ګناهونه شروع دي چې هغه ته د عقیدې نه واخلې تر لاندې د انفرادي عمله پورې زکات څوک نه ورکوي نو ما منع قوم زکات اموالهم الا منعوا القطر من السماء زکات چې کله منی شي نو به باران بند شي مطلب نه به ټیمه باران شي حدیث کې راځي کله کله خلک کوي نه باران نه کیږي دې ته قحط سالي وي کله کله باران کیږي دې ته قحط سالي وي وای موتیرو باران کیږي فصل ختم شي هر څه خراب شي دې ته هم قحط وي قحط دې ته یوازې نه چې باران نه کیږي لکه اوس پرس کې دا د غنمو
په پنجاب کې د غنمو د لو ټایم دی که نه، اوس زما خلک شروع کېږي به لول دي که نه، قریب به اوس د لو ټایم دی، بارانونه شروع شي ټول فصل خراب شي. نو کله باران نه کېدل قحط وي او کله باران کېدل قحط وي، نو بس چې زکات نه ورکوي نو هغه کاتی خراب شي. وما بخس قوم المکیال والمیزان الا ابتلوا بشدة المؤونة وجور السلطان. او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله یو قوم پناب طول کې کمی شروع کی، کدا د خرڅولو اخیستلو سره تعلق وي او کله دې تعلق د کپړې سره وي، که د ګز سره وي، که د ناب سره وي، که د پیتې سره وي. یوازې ګوره دا میکیال میزان چې کوم دی دې ته نه وایي چې ته دکاندار ته لاړ شي، یو قصابي ته لاړ شي یا سبزی والے ته لاړ شي. په دې کې هر قسم چې کم خلک د ناب تول سره او د پیتې سره او د ناب سره او د پټې سره او د پیمانې سره د ګز سره او د پټونو سره تعلق لري، دا ټول پکې راځي. دا میکیال میزان دی. نو که فرض که دی په پیته کې سرکشي کوي، بغاوت کوي که نه، لکه بعضې خلک چې هغه لاړ شي چا دپاره اخیستونکي سره تعلق وي، خرڅونکي سره تعلق وي، هغه چلول کوي پکې. تاسو پوهېږئ په هغې یا دکاندار له لاړ شي نو هغه په تول کې چې کومه دی هغه ملاوټ کوي. د وړو بوجۍ چې دی نو هغه ته وګورئ نو هغې کې به 1.5 کیلو کمي، پاکې به پاو کمي، پاکې به ګرامونه کمي. نو په مختلفو طریقو باندې چې څومره د چا تعلق د تول سره دی، د ناب سره دی، د پیتې سره دی، د کپړې سره دی، که د هر شي سره دی، خو په دې کې کمی زیاتې. نو دغه قوم باندې الله تعالی شدتونه او مشقتونه او هموم او غمونه او پریشانی راولي. دا مؤنت ټکی چې دا داسې دی چې انسان چې کوم دی نو په خپل غم باندې ګرفتار شي. اوس هر انسان دا په خپل غم باندې ګرفتار دی. نو چې په خپل غم ګرفتار شي دغه ته مؤنت وي، دغه ته مشدت المؤنت وي. نو د خولې د وینا پورې خو ډېرې ښایستې خبرې دي او خلک وایي دین آسان شوی دی او خبرې هم زیاتې شوي دي او بس هر سړی رامخکې کېږي چې ما څه وویلې، جنازې هم زیاتې شوې. نو قانون خدا دی چې د اصولو مطابق چې کله غټ انسان یې که نه نو لاندې انسان له خبرې کول نه پکار. پیغمبر به و نو صحابو خبرې نه کولې، خو چې ابوبکر صدیق به و نو بیا عمر فاروق چې کنه متغلی ناسو، او چې عمر فاروق به و نو عثمان غنی او علي رضی الله هم غلی ناسو. ولیکن نن خو هر یو سړی اعجاب النفس پیدا شوی دی. اعجاب النفس هر یو سړی زه پوهېږم دا بیماری به زمونږ څنګه وځي، دا بیماری نه وځي، ورځ په ورځ زیاتېږي. دومره ښایسته ماحول روان دی که نه، ټول خلک یېرېږي، څوک نه یېرېږي، قسم نه ښه یېرېږي، یره مره نشته دی. ویونکی په خپل ویلو باندې عمل نه کوي او اورېدونکی په اورېدلو باندې عمل نه کوي او لیکونکی تش کتاب لیکي په خپل لیکلو عمل نه کوي. لیکونکی په لیکلو عمل نه کوي، ویونکی په خپل وینا باندې عمل نه کوي، اورېدونکی په اورېدلو باندې عمل نه کوي. نو داسې مه وایئ چې تش اورېدونکي مجرمان دي یا ویونکي دي، هم لیکونکي دي، هم اورېدونکي دي، هم ویونکي دي، ټول مجرمان دي. او تاسو پوهېږئ په دې خبره باندې که نه. ډېر خلک چې هغه وینا کوي، اوس زه وینا کوم، کېدای شي تاسو کوم څوک یې هغه وایي چې ته مړه دا څه وې، په خپله بیا عمل نه کوې. لیکن بعضې خو داسې ګناهونه چې اوس هغې نه موږ ځان ساتلی هم نه شو. څه داسې ګناه چې هغه د ژبې سره تعلق لري، خامخا به څه وایو. موږ خو ټول معاف کړي دي، خو که څوک هم معاف کوي جو ښه خبره ده. خو لیکن داسې کارونه چې هغه سړی کوي که نه نو وایي څنګه ده. دا یاد ساتئ په هر محفل کې ګورئ چې یو کار کوئ که نه د هغې وینا مه کوئ، چرته مه کوئ، که نه الله به هم غرقي، قهر به راباندې نازل شي. چې ته سود نه وې او په سود باندې رد کې
او دوکې ته دوکې نه وي او په دوکې باندې رد کې او پردي مال ته وهلو ته چې کوم دی وهل نه وي او بیا په وهلو باندې رد کې دا پته نه لګي دا به څه کېږي. نو الله دې رحم وکړي. نن سبا چې موږ په دې مؤونت کې یو که نه شدت المؤونت د هغې وجه هم دقه ده چې په دې کارونو کې کوتاهیانې دي جو په غمونو باندې خلک اخته دي. خو لیکن بیا هم چې کله زړه سخت شي که نه تور شي چې زړه سخت شي او تور شي نو بیا انسان په ګناهونو کې خوشحاله وي په نیکو کې خفه وي. خو مرګ بیا هم خطرناک شی دی چې یقیني مرګ راشي که نه د ډېر خطرناک شی دی. وجور السلطان او چې د چا ماتحت یې که نه هغه بره به څه وي ظالم وي. نو دا چې څومره ظالمان راغلي دي دا په دې وجه باندې راغلي دي په موږ باندې مسلط شوي دي چې موږ په خپله ظالمان یو. موږ په خپله باندې ظالمان یو. که موږ ظالمان نه وی نو موږ باندې به ظالمان نه راتلی. دا خپل وس مطابق موږ ظلم کوو نو چې به ظلم کوو نو ماحول هغه هم راته ظالم شي ابو هوا هم راته ظالمه شي اوبه هم راته ظالمې شي هر شی ظالم شي. لکه اوس وګورئ که نه اکسیجن دی که نه اکسیجن څومره د زندګۍ دپاره بهترین شی دی که نه خو اوس موږ اکسیجن بندول غواړو. موږ د هغه خپل اکسیجن هم ظالم شو. هغه زموږ د زندګۍ چې یو بهترین سبب دی د هغې نه بغیر زندګي کېږي نه موږ دپاره هغه ظالم شو. انسان ډېر پریشان وي ډېر خفه وي که نه سړی چې ځان نه ځي که نه او خفه وي دا ګورئ لس چنده نور خفه کېږي. کله چې دی راشي او کینی د چا سره په یو محفل کې کینی دوستانو سره کینی ملګرو سره کینی رشتہ دارانو سره کینی د خیرخواهانو سره کینی دی ورته خپل غم خپل پریشانی وړاندې کړي او سره به خبره ترې وکړي پریشانی ختم شي. تاسو فکر کړئ که نه سړی کوټ ډېر زیات خفه وي که نه خو د هغه ځای نه راشي او د خپل خوږ ملګري دوست سره کینی خیرخواه سره او ورته د درې خبرې وکړي ټیک ټاک شي څه خوشحالي راشي او غم ختم شي. لیکن په موږ باندې هغه ماحول هم بند شو هغه هم ختمیږي. او احتیاطي تدابیر روان احتیاطي تدابیر تا دین ختموي. دا نه چې را ته به نه کې که نه خو لیکن دې مطلب خدا نه دی چې په احتیاط باندې دا ابن رجب حنبلي نقل کوي چې په ډېر احتیاط باندې عمل کوي که نه په ډېر احتیاطونو باندې عمل کوي نو ته بېدینه کېږي بېدینه کېږي. او تاسو به فکر کړئ په دې ماحول کې داسې نه وایو چې را بعضې خلک دي هغه به دا احتیاط کوي نو هغه ښه سړی نه یا به ښه سړی خو لیکن اکثریت موږ وکتل هغه خلک دی چې ډېر زیات احتیاط کوي هغه ډېر زیات بېلمازه خلک دی ډېر زیات بېلمازه هغوی په دې جګړه کوي په دې باندې مقابله چل کوي خبرې کوي دا تاسو خلک مړ کوئ تاسو کوئ دا کوئ نه هلکه زوروره تا خو د اوسه پورې احتیاط سره نه دی کړی د ټول نه لوی احتیاط د حرام خورۍ نه ځان ساتل دي لوی احتیاط د حرام خورۍ نه ځان ساتل دي. تا ته چې کوم مولوي صاحب دعا ښودلې وه استغفار یې ته ښودلی و بخښنه یې درته ښودلې ده چې دا وظیفه کوه دا ذکر کوه د یونس علیه السلام چې کومه دی نو کومه آیات کریمه کې یونس علیه السلام که دعا کړل هغه دعا کوه دا کوه دا کوه دا کوه نو د هغې نه مخکې نبي علیه السلام بل ټکی هم ویلی دی چې دا به کله قبلیږي. د دې قبلول دپاره مخکې یو لفظ ویلی دی نیمګړې خبرې مه کوه نیمګړې خبرې چېرته مه کوه پوره خبره کوه پوره. نو پوره خبره داره چې سعد بن وقاص رضی الله عنه چې نبی علیه السلام ته راغی ورته ویل د الله رسوله ما ته دعا وکړه چې زما دعا قبلیږي. نو هغه ورته په جواب کې څه ویله چې اطیب مطعمکه خیټه دې پاکه که رزق دې پاک که خوراک څښاک دې پاک که جامع لباس دې پاک که نو کن مستجاب الدعا بیا دعا کوه بیا به قبلیږي. نو د دې نه مخکې به خو ځان پاکو که نه خپل وس خو به کوو که نه یو انسان دی دغه سوچ هم نه راځي فکر هم نه راځي د ګناه د پرېښودلو سوچ هم نه راځي فکر هم نه راځي د وینا سره سړی وینا هم کوي او فکر هم نه راځي او سوچ هم نه راځي نو هغه انسان خو برباد انسان دی. نن موږ د ګناه سره سوچ نه راځي چې دا ګناه خو پرېښودل پکار دي که
نو د دې وجې نه دا شیزونه خېټه پاکول پکار دي، سوچ پاکول پکار دي، دماغ پاکول پکار دي. بس بیا به موږ څه یو، بیا به مستجاب الدعوه جوړ شو، بیا به تاثیر وي. که نه دا واقعیت راغلی دی، داسې مو چې نه دي راغلي. د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې دوه قحط راغلي، دوه وباګانې راغلي دي. یو قحط، یو وبا راغله چې هغې ته وایي عام الرماده. عام الرماده راغلی په جزیرة العرب باندې، شام او یمن ته رسېدلی دی. او داسې یو طوفان راغلی دی چې د هغې سره ټول فصلونه سوي دي، هر څه ختم شوي دي. عام الرماده ورته ویلې، رماد ویلی کېږي یرې ته. داسې هوا به راغله د مختلفو جانبینو نه، د یو جانب نه، د بل جانب نه، د بل جانب نه، بل جانب نه، د هغې سره به یرې اوچتې شوې. هر څه به وسوځېدل، یره به شو. په دې ګرد کې به بره بچې ټول تور لوګی روانو، ټول تور لوګی. او تقریبا 9 میاشتې مسلسل دا عام الرماده راغلی دی د عمر فاروق په زمانه کې. دویم چې کومه په 17 هجري کې بدترین وبا راغلې وه، طاعوني عماس، طاعوني عمواس، دواړه شته لفظونه، دواړه د مشهور عماس ته اصل کې دا عمواس بعضې لغتو کې راغلی. په دې کې ډېر خلک شهیدان وفات شوي دي، ډېر خلک. کله چې ابو عبیده رضی الله عنه د شام گورنر دا په شام کې راغلی وه، او عمر فاروق رضی الله عنه ته خط راولېږو، او په خط کې ورته ولیکل چې 25,000 کسان چې کوم دی دا یا په یو ورځ کې یا په څو ورځو کې مړه شو. نو عمر فاروق په جړا شو، په جړا شو. اوس دا وبا راغلی ده، دا قحط هم راغلی دی، دا وبا هم راغلی ده. د مسلمانانو دپاره امتحان دی، دا راځي دي سي. او بیا چې دی نو مجموعي لحاظ سره په دې کې عمر فاروق اعلان وکړو چې د وبایي ځګون نه تېښته مه کوئ. خو لیکن ابو عبیده ورته خط ولیکو چې امیر المؤمنین حالات ډېر زیات خراب دي، که زه فرض که مړ شم نو بیا به څوک ګورنر دي. نو بس هغه ورته خط ولیکو چې کله ته بس دا خط تاله درغې ستا نه وروستو چې معاذ بن جبل هغه چې دی نو بس ګورنر کا. او دا خط نه دی، خط یې سر ته ورسو او خطبه یې ورکړه. خلک ناست خلکو ته وویل چې خلکو واورئ، زما پته نه لګي، کېدای شي چې زه ستاسو نه اوس لاړ شم، د دې زما نه وروستو چې معاذ بن جبل ستاسو ګورنر دی. او چې دی راکوز شو ایسته وفات شو. او معاذ بن جبل چې دی نو هغه ته خط راغی، عمر فاروق ورته راولېږله چې کله ته ځان پسې ګورنر مقرر کړې نو عمرو بن عاص چې کوم دی ګورنر کا، دا مقرر کړ. نو معاذ بن جبل چې دی نو هغه هم خطبه چې ورکړې ایسته وفات شو. او عمر بچ شو، عمر بیا وروسته وفات شوی. خو په هغه کې بلال رضی الله وفات شو. او د روایتو مطابق، تاریخي روایتو مطابق د 25,000 نه والا تر 62,000 پورې کسان چې کوم دی وفات شوي دي، چې د 25,000 خط امیر المؤمنین ته لاړ. نو په جړا شو. دا خبر یاد ساتئ چې هغه وجړل که نه نو وبا ختمه شوه. او دا وبا څنګه راغلی ده، نو د دې دپاره مختلفې خبرې دي. یو وجې دا بیان کړی دی چې یاره مړي ډېر زیات شو، قتلونه شوي، د هغې ښخېدل نه کېدله، او د هغې په وجه باندې داسې ګندګي خوره شوې وه. یو خبره. دویم نمبر دا راځي چې شرابخوري په یو ځای کې زیاته شوې وه، او په ډاګه شراب څکل چې په هغې باندې امیر المؤمنین بیا راغی او په هغې باندې سختي شروع شو، قانون یې پې جاري کړو. خو شراب په ډاګه څکلی کېدل. او دریم قول پکې دا دی اگر که بعضې علما ورسره اتفاق نه کوي، خو ابو عبیده رضی الله عنه خیرې کړي، نو بعضې علما وایي چې په څو شرابیانو په وجه باندې په ټول امت باندې خیرې خو هغه نه دي کړي، خو کېدای شي خیرې کړي. خیره ګورې زورور شی دی، ډېر زورور شی چې کله مظلوم شي. ما مخکې تاسو ته ویلو چې مظلوم داسې مه وایئ، ګناهګار هم مظلومي، ګناهګار کافر هم مظلومي، مشرک به وي خو مظلوم به وي. مظلوم دپاره د نیکۍ ضرورت نشته چې یو سړی د مسلمان وي هغه دې مظلوم وي، یو سړی نیکوکار وي هغه دې مظلوم وي. نه، ډېر ګناهګار انسان به خو به مظلوم وي، مشرک او کافر به خو به تا مظلوم کړی. نو چې مشرک او کافر او ګناهګار مظلوم شي، الله تعالی په هغې باندې داسې سزا رالیږي، نو چې مسلمان مظلوم شي د هغې به څه انجامي، چې مؤمن مظلوم شي. اوس ګورو که نه څومره مظلومان دي په دنیا کې.
بیا خصوصي طور باندې مسلمانان څومره مظلومان دي، څومره ظلمونه شوي دي. نو وایي چې دا ابو عبیده رضی الله عنه چې دی نو څه دی خیرې کړي دي. او خیرې چې کوم د هغې اثر دا و چې راغی خو بعضې علما وایي چې څو کسانو په وجه باندې هغه دا خیرې خبره ټیک نه ده، خو لیکن کیدای شي بل چا خیرې کړي. دا هم په هغه وخت کې دا وبا راغلې ده چې په دغې وبا کې ډېر لوی خلک چې کوم دی نو شهیدان شوی دی. خو چې کله عمر فاروق رضی الله عنه په جړا شو چې امیر الوقت امام الوقت هغه دردمن شي که نه، نو الله تعالی توجه کوي، او چې دردمن نشي که نه توجه نه کېږي. هغه د چین هغه صدر دردمن شوی و، کافر دی که نه، دردمن شو، په آخر کې فریاد وکړو که نه، جومات ته راغی فریاد یې وکړو. یا الله تعالی وایي چې دردمن شوی که نه سره دی ته کافر یې، خو به زه خبره ختم. دردمن کېږي به، مشران به هم دردمن کېږي، کشران به هم دردمن کېږي، واړه به هم کې دا بیان کوونکي نه دا به هم دردمن کېږي. ولې دا بیان کوونکي همیشه دپاره اول زه پسې بل، هغه تاسو ټول ته مجرمان وي خو ځان ته مجرم نه وایي. دا خبره یاد ساتئ، دا ډېر خوشه مرض دی. الله دې زمان اول وباسي او الله دې نور نه وروسته وباسي. دا خوشه بیماري ده چې بیان ته پاسي که نه په جنازه کې پاسي او بل څه کې پاسي، دا ټول خلک ورته مجرمان ښکاري. حالدار یې په تاسو کې تاسو ټول زمانه ښیئ. دا خوش عیب دی. بیان کوه خپل ځان ته کوه، خپل ځان ته، خو داسې مه وایه چې هلکه بل ته لګیا یې داسې کوه داسې کوه داسې کوه، معاملات ټیک کوه معاملات ټیک کوه، په خپله معاملات غرق دي، په خپله بې شماره مال له خلقو نه والی دی. د هغې دا کولو څه سوچ او فکر نه شي، دا قهر کېدای شي په دغې راغلی، دا عذاب په دغې راغلی. دغه سوچ نشته دی. نو ولې دا غلط سوچ دی چې که څوک پکې ناست دي او که څوک اورېدونکي دي، خو ولې بیانونکی او بیان والی دي اول ځان چې کوم دی ګناهګار ګڼي، اول دې ځان ګناهګار ګڼي. ته نه پیغمبر یې، نه صحابي او نه تابعي یې، د دې زمانې پیداوار یې، د دې زمانې به څه پیداوار یې، داسې به نه وې. نو اجتماعي توبه ایستل پکار دي، د ګناهونو نه اجتماعي طور ځان ساتل پکار دي چې اجتماعي طور مونږ د ګناه نه بچ شو او توبه وباسو. نو الله تعالی به راباندې څه کوي؟ رحم کوي. په دې وجه باندې چې کله عمر فاروق رضی الله عنه په جړا شو، نو الله تعالی توجه وکړه چې قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا یذیق بعضکم باس بعض. د قدرتونو مالک دار ولی نو دا هغې چل درته خولی دی او هغه چلدار دی چې وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. و بنده چې ته زړه د اخلاصه توبه وباسې او ګناه پرېږدې او استغفار شروع کړې، نو پروردګار دې تعالی بیا عذاب نه درکوم، زه اجتماعي عذاب ختموم. و انی لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله وایي زه بخښنه کوم، چاته بخښنه کوم؟ هغه چاته توبه وباسي، هغه ګناهونه پرېږدي، هغه ستومانه شي، خپېمانه شي، هغه پریشانه شي، هغه دردمن شي په دې باندې د ځان دپاره او د جهان دپاره. نو که په ځان باندې رحم نه کوې، د جهان دپاره خو رحم وکړه که نه، په دې خپلو کشرانو رحم وکړه، په دې کور باندې رحم وکړه، په دې کلي باندې رحم وکړه. ګناه پرېږده، دا ګناه نه دی، دا تام غر کوي او ستا سره ستا ماحول هم غر کوي، تام غر کوي او سره ماحول هم غر کوي. نو قرآن وایي انی لغفار، خو د چا دپاره؟ لمن تابه، چې په ځان باندې رحم وکړي او په دې ماحول باندې رحم وکړي او ګناه پرېږدي. و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، نیک اعمال کوي. او بیا دا حدیث قدسی حدیث دی، پروردگار فرمایي ای زما بندګانو تاسو ګناهونه کوئ د شپې او د ورځې، خو زه بخښنه هم کوم د ګناهونو، ټول ګناهونه بخښم، زما نه وغواړئ زه تاسو ته بخښنه وکړم، خو غوښتل پکار دي. اصل ټول نه ګرانه خبره هم دا ده چې ګناه پرېښودل ډېر مشکل کار دی، توبه ایستل ډېر مشکل کار دی، غوښتل اسان کار دی. ټوله دنیا غواړي نه؟ غواړي که نه؟ یا الله مال جنت راکې، جنت فردوس راکې، جهنم نه مې بچ کې، دا غوښتل دي. مال دنیا راکې، مال رزق راکې، مال اولاد راکې، مال دا راکې، مال دا راکې، مال دا راکې، دا ټولې خبرې غوښتل دا اسان کار دی. لیکن کله چې دې داسې وایي چې پروردګاره نن ما خپله ګناه پرېښودله، نن نه بعد زه دروغ نه یم، یا الله ما دروغ پرېښودل ما معاف کا، ما غیبت پرېښودلو ما معاف کا،
ما پر دې حق غوښتلی و، کټ کړی و، ضایع کړی مې و، دوکه شکوا چل ول مې ورسره کړی و، یا الله ما د هر څه پرېښودل، ما معاف کړه. نو چې کله ته ترک کې سودخور ما پرې مې ښودو سود ما معاف کړه. د نن نه بعد غیبت چغلي نه کوم، چا په منځ کې بحران نه راولم، ما معاف کړه. نو دا ترک ډېر ګران کار دی، ترک پرېښودل. او طلب چې د خو آسان کار دی، غوښتل خو آسان کار دی. تاسو نه یې کتلي که نه دا نن سبا خلک دا میراثونه غواړي، ډېر ښه خبره غواړي میراث. په کار دا چې ټول خلک پر دې حقوق دې ورکړي، میراث هم یو حق دی چې ورکړي، ادا کول پکار دي که نه. لیکن د دغې سړي دا کم سړی چې میراث غواړي، نو د ده لپاره غوښتل خو ډېر آسان دي، خو لیکن چې کله بیا دنه مطالبه کوي بیا جاړي، بیا پریشاني. د بل نه چې مطالبه کوي زما د نیکه دا مال پاتې دی او زما د مور سره دا حق دی، خبره ده ټول له پکار چې میراث چې کوم ادا کړي. لیکن چې کله د دغې لوښي نه بیا مطالبه وکړي چېرې وروره ستا سره خو هم چې دی پردی حق در سره دی، نو هغه م ادا کړه، نو دی بیا خانه دغې ته تیار نه، بیا دغې ته تیار نه، بیا چل ول کوي. نه، چې غواړې نو ورکې به، چې طلب کې که نه نو ترک پکې. چې د الله نه غواړې چې الله ماله جنت راکړه، نو بیا د جنت طرفه نه چې څه رکاوټونه جنت ته جوړېږي نه به پرېږدې، هغسې به پرېږدې. کومه ګناهونه کومه رکاوټونه جوړېږي نه به پرېږدې، بیا وغواړه الله به درکړي. تر الله نه غواړې یا الله دا آفت لرې کړي، مصیبت لرې کړي، او دا مصیبت چې په کومې ګناهونه راغلی ګناهونه به پرېږدې، نو مصیبت به ختم شي. نو چې ته غواړې نو هلته به څه به ورکې هم، او چې ته پرېږدې نه ترک نه کې، نو قرآن وایي چې زه بخونکی خو الله وایي زه یم، و اني لغفار خو لمن تابه. چې څوک ګورې ګناه پرېږدي، توبه وباسي، الله ته څه کوي، رجوع کوي، نو د دې وجې نه دا زندګي ډېره بېکاره زندګي ده. تاسو خو ګورئ په خپله باندې بېکاره زندګي خو ځکه ده چې هېڅ طاقت ته چا سره نشته دی. ټول طاقتورو نه طاقتور خلک هغه محتاجه شو. ما اوس مولوي صاحب ته ویل، عبدالله مولوي صاحب ته چې په سنت عبدالمطلب صاحب عمل کوو، نو سنت عبدالمطلب صاحب دا دی چېرې مونږ به خپل ټول ګناهونه پرېږدو. چې کله ابرهه په کعبه باندې حمله کوله، نو عبدالمطلب صاحب چې دی هغه په خپلو اوښانو پسې لاړ. عبدالمطلب صاحب خو د ابراهیم علیه السلام نسی دی، د اسماعیل علیه السلام نسی دی، ډېر قداور ښایسته انسان و، هغه نسل دی، نو ډېر ښایسته خلک و. نو ابرهه چې کله دی ولدو، نو د خپل تخت نه د هغې هاتي محمود هاتي چې و د هغې نه راکوز شو او د ده سره میلاو شو. څه غواړې؟ نه ورته تا زما 200 اوښان نیولي دي، زما اوښان راکړه. نه ورته په جواب کې ویلی چې زه خو ستا د شخصیت ته ډېر متاثره شوم، راکوز شوم، خو ته خو ما ته بېکاره سړی ښکارې. څنګه؟ وایي دا خپلو اوښانو تپوس کې، د هغې مطالبه او د هغې تپوس کې، او زه دغه بیت الله دا کعبه چې ته ورته د الله کور وې، زه دا ورانوم، زه پسې راغلی یم، او ته د هغې په باره کې څه نه وې؟ هغه ورته ویل بېوقوفه، زه له خپلو 200 اوښانو تپوس کولی شم، نو د کور مالک د خپل کور تپوس کولی شي. انا رب الابل، زه د اوښانو مالک یم، زه د خپلو اوښانو تپوس تاره کوم، راغلی یم درته، دا به درنه بیم. او د دې کور یو مالک دی، هغه ستا نه تپوس وکړي. خو لیکن چې کله راووتو، نو قریشو ته ویل چې مقابلې کړي ټایم په ټایم. ګورئ مشرکانو مقابله کړې د جومات د حفاظت لپاره، ولیکن بیا چې کله هغه ته پته ولګېده، نو ورته ویل چې نور مقابله موږ نه شو کولی، وایي ځئ تاسو. او راغی د کعبې شریفې د دروازې دا کړۍ ونیوله، او بیا د غلاف ونیول، او سترګې پټې کړې پروردګاره، وایي یا الله الله یې منو، خو بوتان دې سیدې به کولې، خو بوتان دې بیا هېر شو. دا اوس د دې خلکو نه بوتان هېر شوي دي که نه؟ بوتان دې هېر شوي دي، یا الله چغې باسي. نو د هغه نه بوتان هېر شو، او هغه چغه کړه او ویې ویل چې پروردګاره مونږ کمزوري یو، ته قادر مطلق ذات یې، دا خپل کور حفاظت دې وکړه، موږ یې نه شو کولی. نو مونږ په دې سنت عمل وکړو چې نه دوایي شته، نه علاج شته، نه ټوپک شته، نه ډز شته، هېڅ مقابله نه شي کولی، او قادر مطلق ذاته تا ته هم توجه ده چې ته په خپل قدرت سره ختم کېدای شي دا وبا، په دې به ختمېږي. خو دا درد غواړي، د دې نه ځان دردمن کوو، توبه وباسو او توجه وکړو. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
پروردګاره دا مصیبت او دا قهر او دا پریشانی ختمه کړي. الہ العالمین رحم کرم وکړي. پروردګاره ته موږ معاف کړي. د قدرتونو مالک الہ العالمین په خپل قدرت سره دا ختم کړي. ته راوستونکې ته لرې کوونکې زموږ ګناهونه کم په وجه ته خفه شوې پریشان یې پروردګاره موږ د هغې معافي غواړو. یا الله زموږ ټول ګناهونه موږ ته معاف کړي او که څوک توبه نه وباسي پروردګاره توفیق ولې ورکړي توبې. الہ العالمین ټول انسانیت دې بچ کړي، ټول انسانیت دې بچ کړي، ټول مسلمانان دې بچ کړي، زموږ دا وطن دې بچ کړي، زموږ دا کلی دې بچ کړي. ته په موږ باندې رحم وکړي. د مردګانو ته دعا وکړي کوم کسانو پاتې شوي دي نن یا نږدې پرونو پاتې شوي دي یا بلزو پاتې شوي دي ټولو بخښش نصیب کړي. قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي. جنت فردوس نصیب کړي. د رحم کرم معاملات وکړي.